ماشومان مسجد ته راوستل او ماشومان د غټو سړو سره د جمع په مخ کې سب کې ودرول. د دې دواړو مسلو په باره کې بعضې ملګرو تپوسونه کړي، نو مختصر وضاحت یې کوو تاسو به باندې ځان پوهه کوئ. ځکه په دې خبرو اکثر په مساجدو کې لانجې کېږي، ماشومان راولئ او ماشومان مه راولئ، یا ماشوم مخکې سب کې ودروه ماشوم مخکې سب کې مه ودروه. نو چې لږ وضاحت یې وشي نو دا به ښه وي انشاءالله. ګوره جي، اول خبره د ماشومانو د راوستلو ده چې دا مسجد ته راوستل څنګه دي. نو دې کې دا ماشومان په یو څو قسمه دي. اول نمبر خو هغه ماشوم دی چې ټیک دغه کېناستی شي، لوبې کولی شي، خو تی په غېږ کې د ځان سره مسجد ته راولي. بعضې پلار پسې ماشوم جاړي، په غېږ کې را روان کړی، په مسجد کې کښېني. نو داسې ماشوم راوستل بالکل جایز نه دي، ځکه د ده نه 100% دا خطره موجوده ده چې دا کیدی شي مسجد کې متیازې وکړي، یا داسې ماشوم چې په ژړا شي هغه خو نه پوهېږي، نو بیا په مسجد کې اکثر چغې وخي. نو دا خو راوستل په کار نه دي. که څوک داسې راولي نو دا ښه نه کوي، د دې نه منع راغلی ده. صحیح شوله. دویم نمبر هغه ماشومان دي چې هغه دومره ناسمجه دي، دومره ناپوهه دي چې هغوی د جومات په پاکۍ پلیتۍ نه پیږي، په مسجد کې ورانۍ کوي، شور و شغب کوي. صحیح شوله که نه، چې منځګزار د مونځ نه وباسي او د هغوی په مانځه کې هم خلل جوړیږي. نو داسې ماشومان راوستل مسجد ته جایز نه دي. او په احادیثو مبارکو کې چې راځي چې تاسو خپل جوماتونه د ماشومانو نه او د لیونو نه لرې وساتئ، نو هغه همداسې قسمه ماشومان وایي چې دومره ناپوهه دي چې د مسجد په پاکۍ ناپاکۍ نه پیږي، شور و شغب کوي، ورانۍ کوي، او د نورو خلکو په منځونو کې هم څه راولي، خلل راولي، چې هغه په دې نه پوهېږي. یو ماشوم ګوره سمجدار هغه ته چې دلته کښېنه بچیه، نه ورانۍ کوي نه شور کوي، پاک خپل ځای باندې ناست دي. صحیح شوله. اگر چې وړوکی وي نو دغه قسمه ماشومان هم چې پوهه نه نو دا مسجد ته راوستل جایز نه دی، او حدیثو کې د داسې قسمه ماشومانو د راوستو نه منع راغلی. بل هغه ماشومان دي چې هغه سمجدار دي، پوهه دي، لکه واړه دي خو د جومات په پاکۍ نه بچي دا مسجد دی ګنده نه کوي، ښه په کوم ځای چې کښېنې پاک قضي ناست وي، شور و شغب نه کوي، ورانۍ نه کوي. صحیح شوله. د خلکو په منځونو کې خلل نه جوړوي، یا مطلب مشر د ځان سره راوست، ځان سره یې خوا کې ودرو، خو څه ورانۍ نه کوي. نو خیر دی که داسې ماشومان راوستی شي نو دا جایز دي. صحیح شوله که نه. او څلورم نمبر هغه ماشومان دي چې قریب البلوغ دي، نو دا راوستل په کار دي، د دې راوستل بهتر دي، او دا راوستل په کار دي چې دا د مانځه طریقې زده کړي. او دومره څه ناڅه ورانۍ خو به خامخا په مسجد کې کوي، داسې نه چې هغه ډېر شور و شغب کوي. څه ناڅه ورانۍ که ماشوم دی خیر دی وکړو، نو مشرانو له په دې باندې ډېر آه و پیغان او ډېرې جګړې او ډېر شور په دې باندې نه دی پکار. خیر دی لږه ګزاره به منګه کوو، لږ به ماشومانو ته ادب ښیو، په مزه شان به ترې ټق وباسو، دباو به پې کوو چې زموږ د بچي د جوماتونو سره بلد شي. او کوم ماشوم چې د وړوکوالي نه دا ترتیب واخلي نو بیا تکړی هغه مونځ او دس څه کوي، هغه په ټیم باندې کوي. نو قریب البلوغ ماشومان اوس حدیثو کې راځي چې ماشوم د 7 کالو شي د مانځه حکم ورته کوي. نو د 7 کالو هغه هم دومره نه وي که نه، وړوکی مانځه حکم چې ورته کوي چېرته بیلیږي، خو مسجد ته بیلیږي، نو داسې واړه راوستی شي. صحیح شوله که نه. نو دغه په دې مسله به تاسو پوه شوي یې. بله دا ده چې ماشوم په مخکې سب کې ودرول. نو ګوره مسله دا ده که ماشومان ډېر ګڼ دي که نه، نو سړي سب اول جوړ شي او د ماشومانو سب په شاته جوړ کړي. خو که ماشومان کم دي، 1 دی 2 دی 3 دي، صحیح شوله، نو دا په مخکې سب کې ودرولی شو. بلکې چې هغه کم مشر ای نو که هغې د ځان سره ودرې، نو بعضې علما وایي چې دا بهتره ده، ځکه چې شاته به ورانۍ کوي نو خلکو مونځ کې به فرق راولي. نو که مخکې د هغوی سره ودرېږي نو دا بیا نور هم څه ده جي بهتره ده. او که ګڼ ماشومان نو هغه مخکې نه دي ودرول پکار، بلکې شاته سب صحیح جوړول پکاري. بله یو مسله دا وکړه چې ماشوم په مونځ ولاړي د هغه مخې ته تېرېدل څنګه دي. نو ګوره یو ناسمجداره ماشوم چې ناپوهه په مانځه کې یو خوا مخ تاوی، بل خوا مخ تاوی، سینه م تاوی، شاته م ګوري، نورې نیت تړلی مونځ کوي. نو که د هغه په مخه سړی تیر شي څه خبره نه ده، خو چې سمجدار ماشوم یو دا قبلې په مخ باندې ولاړي او د نیت تړلی او ته پې پوهېږي چې دا مونځ کوي، نو د هغه په مخه تېرېدل هم سخته ګناه ده. صحیح ده چې په دې مسلو تاسو پوهه یې. وصلی الله علی النبی. مسله زده کوي چې فایده درته حاصله شي او اجر درته میلاو شي. کله چې ته د امام سره یو ځای مونځ ته نیت تړي، نو دا لومبنی تکبیر نه دی، لومبنی الله اکبر، دا په امام باندې ویل فرض دی او په مقتدي باندې ویل فرض دی. خو طریقې دا ده چې امام کله تکبیر ووایي نو د هغې نه پس به مقتدي تکبیر وایي. که چېرته مقتدي په تکبیر ویلو کې د امام نه مخکې شو، یا مقتدي خپل تکبیر د امام د تکبیر نه مخکې ختم کو، نو دا
یاد ساته چې د دې مقتدي اقتدا په امام پسې صحیح نشول او د منځ ونشو. بعضې کسان په دغه ځي کې دا حیرس کوي چې زه تکبیر الله نه امام سره شامل شمه، نو د امام سره یو ځای تکبیر تړي، د امام تکبیر اکثر اوږد شي. صحیح شوله، امام له نه دي پکار چې دا الله اکبر دومره اوږد کی، خو دلته مقتدي له دا پام پکار دی چې دی چېرته خپل تکبیر د امام د تکبیر نه مخکې ختم نه کی، ورنه ته به د تکبیر الله د ثواب غم کې او تا نه به ټول په ټوله جمع او جماعت څه شي، دا به خراب شي، ستا اقتدا به په امام پسې صحیح نشي. نو دلته دا احتیاط پکار دی چې امام الله اکبر ووایي، نو د هغې نه پس به مقتدي څه کوي جي الله اکبر وایي. دې خبرې ته د ډېرو خلکو پام نشته، نو ځان پې باندې پوهه کوي. بل په دې مسله باندې ځان پوهه که د اکثرو کسانو دا عادت دی چې کله دوی نیت تړي غوږونو ته لاسونه یوسي، نو د هغې نه پس دوی لاسونه زوړند کړي او بیا لاسونه وتړي. نو لاسونه زوړندولو ته حاجت نشته چې غوږونو ته دې لاسونه ویوړه، نو ډایرکټ لاسونه څه کا وتړه د نامه نه لاندې. صحیح شوله. او د بعضې کسانو دا عادت دی چې رکوع ته ځي نو اول لاسونه پرانیزي زوړند دي کې بیا رکوع ته ځي، نو داسې مه کوه، بلکې ډایرکټ چې لاسونه څنګه کولاوې نو لاسونه کولاوهلو سره څه کوه جي رکوع ته ځه، چې په دې مسله باندې تاسو پوهئ. بل یو ضروري مسله وکړه چې اکثر کسان په کرسۍ کې مونځ کوي که نه، نو مخې ته یا ټیپایي ده یا تخته لګېدلې ده، په هغې باندې دوی تندې لګوي او سجده پې لګوي. نو ګوره دا مسله د ځان سره یاد ساتئ چې یو کس په سجده لګولو قادر نه وي که نه، په ځمکه باندې په ناسته هم دې سجده نشي کولی، داسې عذر او داسې تکلیف ورته دی چې په سجده لګولو قادر نه دی، نو که دی په کرسۍ کې مونځ کوي کولی شي، خو دا دې تکلیف ته ضرورت نشته چې دی به خامخا په ټیپایي سجده لګوي یا مخې ته تخته لګېدلې د په هغې د سجده لګوي. نه، داسې کس ته حکم دا دی چې ته په اشارې سره مونځ کوه، د رکوع دپاره لږ سر ښکته کوه، لږ سر ټیټوه، معمولي اشاره کوه، د سجدې دپاره د هغې نه لږه زیاته کوه. خامخا په ټیپایي سر لګول او یا مخې ته په تخته باندې سر لګول داسې ضروري خبره نه ده او نه دې ته ضرورت شته چې په دې مسله تاسو پوهئ. بله ضروري مسله دا وکړه چې د جمعې د خطبې په ټیم کې که چا سلام واچو دا ګناه ده، او که چا د سلام جواب ورکړه دا څه ده جي ګناه ده. صحیح شو. که چا سلام وامچو نو ته به جواب نه ورکې. بعضې کس راشي د ملګري سره خوا کې کینی خاموشه شان سلام واچي، لاس هم ورسره میلاو کړي، نو مصافحه به هم نه کې، سلام به هم نه اچي او د سلام جواب به هم نه ورکې. دا د خطبې په ټیم کې څه دی جي ګناه ده. د خطبې په منځ کې چې کومه وقفه کېږي، بعضې احادیثو کې راځي چې دلته دعا ښه قبلېږي، خو په ژبه به دعا نه غواړي، په زړه کې دعا غوښتی شي. که امام په خطبه کې دعایه کلمات ذکر کړه نو په ژبه به ته امین نه وې، په زړه کې به څه وې امین وې. که درود شریف موقع په خطبه کې رااله نو په ژبه به درود شریف نه وې، په زړه کې درود شریف ویلی شي. دا ټولې هغه ضروري مسلې دي چې ټولو مؤمنانو ته ضرورت دی، نو چې هغوی ته ورسوي عمل پې وکړي، نو زمونږ او ستاسو دپاره به صدقه جاریه وي. وصلی الله علی النبی. د جمعې په خطبه کې چې د نبی علیه السلام نوم مبارک ذکر شي، نو درود به وی که نه به وی، یو دا ضروري مسله ده. ګوره بله دا ده چې د جمعې د دویم اذان جواب چې کوم دی، د خطبې دپاره چې کوم اذان کېږي، د دې جواب به ورکې، دا ورکولی شي که نه شي ورکولی. د اذان جواب چې مؤذن څه وایي او ته جواب ورکې، دا یو مستحب عمل دی او بهترین عمل دی، خو د جمعې د دغه اذان جواب شته دی که نه شته دی. بله دا ده چې د خطبې په ټیم کې سلام اچول څنګه دي. ټیک شوله، دا ګناه لري که ګناه نه لري، او که چا سلام واچو نو جواب به ورکې که نه به ورکې. او د خطبې په ټیم کې دا مخصوصه ناسته نه ده چې سړی لومبۍ خطبه کې په تحیاتو شکل ناست او لاسونه یې تړلي په نامه باندې، او بیا چې دویمه خطبه شروع شي لاسونه په دې پتونانو ایښي، دا مخصوصه ناسته څنګه ده؟ دا ثابت ته که نه ده او دا ځان له ثواب لري که نه؟ او بله مسله ده چې د خطبو په منځ کې دعا دا کولی شي که نه شي کولی، ځکه حدیثو کې راځي خطبو منځ کې دعا قبلیږي، ښه قبلیږي. نو آیا دغه ټیم کې به دعا څنګه کې، دعا طریقه څنګه ده؟ نو ګوره د جمعې په خطبه کې چې د نبي علیه السلام نوم مبارک ذکر شي که نه، درود ویل په تا باندې په خوله دا لازم نه دي، په ژبه به پې نه خوځئ، په زړه کې به په نبي علیه السلام مبارک څه وی درود شریف به وی، خو ژبه به پې دلته نه خوځئ، ځکه دلته خاموش کېناستل او خاموشۍ سره خطبه اورېدل دا په تا باندې واجب دي. دغه شان د جمعې دویم اذان کېږي کوم چې د خطبې اذان دی، نو دغه اذان جواب به نه ورکې، د دغه اذان جواب ورکولو دا نشته. دا مسله ځان سره یاد وساتئ. بله خبره دا وه چې د خطبې په ټیم کې سلام اچول دا څنګه دی؟ د خطبې په ټیم کې سلام اچول جایز نه دي، دا ګناه ده. خو که سلام یو سړي واچو که نه، نو جواب ورکول هم ګناه ده، جواب به نه ورکې. داسې کس له به جواب نه ورکې، هغه ته دا سبق ورکه چې هغه ته پته ولګي چې ما دا سلام واچو نو دا ما غلطي وکړه او دا خلکو ما له جواب ذکر رانه کړو، نو نه به جواب ورکې نه به سلام اچوي، دا دواړه څه ده؟ دا دواړه ګناه ده. بله مسله دا وایي
جی چې د خطبې په ټیم کې دا مخصوصه ناسته نه ده چې په لومبۍ خطبه کې سړی ناستې د تحیاتو په شکل نو لاس یې په نامه باندې تړلي وي او نو دا ناسته چې کومه دا ګورې کتابونه نه ثابت نه ده دې تاسې نه څوک سنت او ځان له مستقل عبادت ونه وایي نو ګورې جمعې د خطبې په ټیم کې به ته خاموش کښېنې خبرې ونه کړې نور که هر طریقې سره ته ناست وې نو ناسته مخصوص ناسته چې کوم دی په دې کې لازم نه ده دغه بیله خبره چې تحیاتو په شکل باندې کېناستل دا لکه سړی پې ښایسته ښکاري او یو بهتر طریقه ده خو دې کې دا لاس په نامه باندې تړل په لومبۍ خطبه کې یو بې لاس په پتونان وږدل دا مخصوص انداز اختیارول دا چې کوم دی د کتابونو نه ثابت نه دی او دې ته چېرته څوک سنت ونه وي لازم ورته نه وي لهذا دا پرېښودل پکار دي بله دا ده چې د خطبو په منځ کې دعا د دې ښه قبلېدل په احادیثو کې راغلي ته به دعا څنګه کې نو خطبو منځ کې چې امام کینی بغیر د لاس اوچتولو نه لاس به دعا ته نه اوچتې او دغه شان چې کوم دی نو څه به کې په خوله باندې به دعا نه وي په زړه کې به د عربۍ یو دعا مختصره یا پښتو دا به په زړه کې ووي نو یقینا چې په دغه ټیم کې دعا ښه قبلیږي شاید چې ستا دعا الله څه کړي دا قبوله کړي دا یو څو اهم او ضروري مسلې وي چې ډېرو ملګرو یې تپوسونه هم کړي موږ مناسبه مو ګڼلې لهذا تاسو د ملګرو سره لازم شیر کړئ چې څومره ملګرو ته ورسي او دا مسلې اسانې شي دوی پې عمل شروع کړي نو دې سره به زموږ او ستاسو منځونو کې څه پیدا شي وقار به پیدا شي وصلی الله علی النبي